हकीम सैयद अब्दुल वहाब शाह के बयानात, खुतबात और दुरूद सुनने के लिए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله رب العالمين دلو یو د عظیم رحمت ذکر روانو چې الله رب العالمین سونه زیات فراخه وسیع رحمت والا ذات ده او بندگانو باندې رحم کوي، خپل رحم طرف ته ترغیب ور کوي. د الله رب العالمین د رحم یو مستحق چې بنده ګرځيږي، چې بنده غواړي چې د رب العالمین د رحم مستحق وګرځيږم، الله رب العالمین په باندې رحم وکي او رب العالمین ما د قیامت د ورځې د سختونو بچ کی او د جنت هغه خیستا محلونو تا او جنت میں داخل کی. دا اللہ رب العالمین دا رحمت اسباب هاغا عملونا چې باغی په وجه باندې یو مسلمان د رب العالمین د رحمت سبب ګرځيږي. دسی ورته وایا چې د رحمت اسباب چې هغه کله ته بزان کرا ولې د رب العالمین د رحمت مستحق وګرځيږي. اول باغی کی دنا اطاعت ده د الله او د رسول، دویم صبر، دریم نرمی کول او شفقت، څلورم استغفار، پنځم تقوا اختیار اول، شپږم احسان صفت بزان کې دنا راوستل، اوم انفاق کول، خرج کول د رب العالمین په لار کې غربا او مساکینو باندې. اتم اصلاح ذات البین، خلقو په منځ کې دنه اصلاح راوستل نه کې فساد. نهم سبب خاموشی سره قران کریم اوریدل، د قران کریم تلاوت اوریدل په خاموشی سره. لسم سبب منځ کول، د مانځه پابندی کول، منځ قائمول. یو لسم زکات ورکول، دولسم
اغستل او خرڅولو کې د نابع شرا کې کاروبار کې تجارت کې نرمي اختیارول د سینې چې هر وخت په کاروبار کې د یو ګریوان ته لاس چولې د بل ګریوان ته لاس چولې نرم رویه اختیارول د لسم د شپې منځ کول پیږي صحیح الله رب العالمین تو درېدل سوار لسم سبب د رب العالمین د خوف نه جړا کول د سترګو نه اوښکې راغورځېدل د سترګو نه اوښکې راغورځېدل پنځلسم سبب د دین د قرآن او سنت د آسماني دین علم حاصلول شپاړسم سبب مازدیګر مانځه نه مخکې د 4 رکعاته کول اولنی سبب اطاعت معنا پیژندل او بیا دا پزان کې د راوستل تعبیداری طاعت د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم کول د اطاعت معنا دا نه چې په خله باندې ته اقرار کوا په خله باندې د الله او د رسول ذکر کوا بیا ستا عمل ستا عبادت ستا بندگی ستا ناستا پاستا ستا تعلقات هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقین او د سنت نه خلافي اطاعت به ته کم ځای نه پیژنې او دا اطاعت عملی کردار ته به څنګه ورځيږي چې ستا اعمال ستا عبادت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې برابر شي قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سي احادیث قران او سنت دعوه کوونکي ډیر دي مسلمانانو کې چې هغه د قران او د سنت دعوه کوي دعوی بلوي غټ دعوی به کوي خو عمل به د قران او د سنت نه خلافي عبادت دا به د قران او سنت نه خلافي تا خپل عمل را واخله خپل عقیده را والا او دا په قران او سنت باندې وتله کله ستا عمل ستا عقیده د قران او سنت مطابق برابر وا د پوښ چې تا اطاعت معنا و بجندله او ته اوس د رب العالمین د رحم مستحق ګرځيږي الله رب العالمین د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو زنانو ذکر په سورته ال عمران کې دنه کوي مؤمنان سړي او مؤمنان زنانه دا د یو بل دوستان دي د یو بل خیرخوا دي ګوره دوستانه د خلی نه چې خالی په خله باندې دوستانه شي چې کله د دوستانه دا تعلق او د لفظ راشي په دې کې دنه به اخلاص او خیرخواهي بیا ته په صحیح معنی باندې دوست ګرځیدل شي یو خو زمنګ سبا په معاشري کې نن سبا د ځوانانو دوستانه دي د علاقانو دوستانه دي او هغه دوست په معصیاتو باندې په نافرمانیانو باندې بنا دغه د دوستانه نه ویل کی الله رب العالمین فرمایي چې مؤمنین سړي او مؤمنان زنانه دا دوستان دي د کې دنه به اخلاص او خیرخواهی به به دوست ګرځي اخر خواهی به څنګه یا امرون بالمعروف وينهون عن المنکر چې کله دا یو بل سره په مجلس کې میلاو شي یو بل سره ملاقات وکي د یو بل سره وځي شي نیکی طرف ته ترغیب ورکي یو بل د الله او رسول طرف ته ترغیب ورکي د آخرت فکر ورسره پیدا کی د مرګ نه وروسته د قبر فکر ورسره پیدا کی نیکی طرف ته به ترغیب ورکي یو بل ته حکم بکي یو بل ته وینهون عن المنکر او کله به یو منکر کار ویني د ګناه هغه سړی ستا مرګره ستا دوست نشي کېدلی پتا کې یو کمزوري ده پتا کې یو نقصان ده ته کمزورې په نیک اعمالو کې په معروف کې هغه ته ترغیب نه درکې دا په خاصه طریقې باندې ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه په خاصه طریقې باندې او هغه سړی ستا مرګره دوست خیرخوا نشي کېدلی چې پتا کې یو منکر موجود ده پتا کې یو ګناه موجوده ده او هغه ستا اسلام ونه کې او تا ته ونه وایي چې دا منکر او دا ګناه پرېږده د مؤمنانو صفت دا ده چې دا به امر بالمعروف نیکی طرف ته ترغیب ورکول نیکی طرف ته راکاږل او دغه شان دی نهي عن المنکر لازم ملزوم شي او هغه دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده هغه دعوت د صحابه ده چې هغه په دې دوه امرونو باندې بنای چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر بعض خلق بعض جماعتونه بعض تنظیمونه بعض فرقې د هغه منشور دا د شي امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر څوک به د سره منع کینه چې زړه هزار نشي دا دعوت نه ده
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کې د نشه داخلي دی. امر بالمعروف به هم کې داغه سره به نهي عن المنکر کې په خسته طریقې سره پس یو سره را بس نهي عن المنکر کې او داغه کې د جنگ او جګړه ور واچي پاغه کې بد اخلاقی وکي پاغه کې کنزل کوي دا نهي عن المنکر نه دی په خسته طریقې سره. الله رب العالمین ذکر کوي چې دا بعضهم اولیاء او بعض دا دوستان د یو بل خپل منځ کې دوستان دي. د دې اخلاص او کردار هغه په دې ښکار کوي چې دا به خیر خوای د یو بل نیکی طرف ته ترغیب ورکړي د ګناهونو یو بل منع کوي یقیمون الصلاه د مانځه پابندي کوي زکات به ورکوي ويؤتون الزکاه ويطيعون الله ورسوله اولئک سيرحمهم الله. دا خلق چې الله رب العالمین په دې باندې رحم کوي دا د رب العالمین د رحم مستحق خلق ته دا حقدار د رب العالمین د رحم دی او زړه تسلی ورکه خوشاله شه په دې خبره باندې چې د رب العالمین د رحم مستحق وګرځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت تابعداري د رب العالمین د خسته جنت داخلي دو سبب د جنت امید ساتي چې الله رب العالمین دی جنت ته بوزي هغه عظیم نعمت ته هغه خسته نعمت ته هغه همیشواله کور ته چې د همیشواله کور دی هغه ته الله رب العالمین داخل اطاعت و بجنا تابعداري ابزان کې د نراوله. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده صحیح بخاری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمایله کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا. زما هر امتی به الله رب العالمین جنت داخل کی د امت محمدیه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ډیر فضیلتونه راغلي چې وخت بیان کو د نور امتونو باندې د دې امت سونه چتواله ده سونه فضایل الله ورکړي څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمنګ استاد خوږ نبی هغه الله رب العالمین یو لوی عظیم حیثیت ورکړي په تمام انبیو باندې او چتواله ورکړل فضیلت ورکړي دغه شانتي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هغه فضیلت په تمام امتونو باندې ډیر خسته احادیث به دي کې دنه بیان به وخت ان شاء الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به الله ټول جنت ته بوزي الا من ابا او هغه سره چې جنت ته دتلو نه انکار وکي جنت ته د داخلي دون انکار وکي. صحابه کرام حیران شو چې داسې یو بدبخت به هم په دنیا کې په دې انسانانو کې الله بوله جنت ورکړي او د جنت دتلو نه انکار وکي. هغه حیران شو تپوسې وکړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اې دا الله رسوله داسې یو سړی به څوک چې هغه به د جنت نه انکار وکړي الله به جنت ته بوځي او دی به څه جنت ته نه ځم. داسې به هم یو سړی بدبخته په دنیا کې کله یو سړي لا ته یو شی ولا ورکې روپۍ ورکې پیسې ورکې یو کور ولا ورکې هغه به د هغې نه انکار وکړي هېڅکله دې نه کوي یو سړی انکار نه کوي چې ضرورت یې ورته هم وي او بیا په آخرت کې دننه یو طرف ته جنت دی بل طرف ته جهنم دی. د دنیا ماحول نه دی چې ته په دنیا کې یو سړی ډیر مالدار دی یو سړی ډیر غریب دی او یو سړی په منځ کې دننه داسې یو درمیانه حیثیت لري. د دنیا ماحول نه دی هغه بیا فیصله ده یا جنت ده یا جهنم ده او څوک دا خوښوي چې خپل ځان جهنم ته جهنم ورته ورواچي ځان دپاره خپل جسم دپاره د دنیا اور څوک نشي برداشت کولی ځکه د هغې ګرمي د هغې هغه سخته د هغې هغه تکلیف د هغې هغه سوځول په ټول بدن باندې پرېږده خو یو دا ګوته دې ورته چې معمولي غوندې ورښکاره کړي اور ته دې ونیوي بیا د جهنم اور صحابه کرامو په دې وجه باندې تپوس وکړو د الله د رسول نه وایي د الله رسوله او من یابا او داسې بدبخته به څوک چې هغه به انکار وکړي جنت ته داخلېدو نه جنت ته د تللو نه به انکار وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فارموله ښیي قال من اطاعني دخل الجنه کم سړي زما تابعداري وکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به جنت ته بوځي ومن عصاني او کم سړي زما د تابعداري نه مخ واړو فقد ابا دغه سړی انکار کوونکی دی دغه سړی د ځان دپاره جنت نه خوښوي اطاعت دې ته ویل کېږي عزتمندو چې ستا عبادت ستا عمل
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابقي دغه د ګور اطاعت او تابعداري نه ویل کیږي چې کله ستا مخ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان شي ستا په وړاندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث بیان شي د بخاری نه بیان شي د مسلم نه بیان شي ترمذی نه بیان شي ابن ماجه نه بیان شي ابو داود نه بیان شي نور د کتابونو د حدیثونو بیان شي او تبع د هغه جوابونه لټه تبع د مولا په شکل کې د مفتی په شکل کې د مفتی اعظم په شکل کې تبع د هغه جوابونه لټه خیر د چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث لاندې ورځيږي خیر د چې هغه د عمل نه پاتې شي او چې زما مذهب زما جماعت زما تنظیم زما کتاب زما فقه په هغه باندې صدا غرانه شي هغه پاتې نشي د اطاعت نه ده د تابعداري نه ده اطاعت دې ته ویل کی عزتمندو تابعداري دې ته ویل کیږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راغې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان راغې بل طرف ته د دنیا هر قسم خلقي بل طرف ته د ابوبکر خبره ولی نه رضی الله تعالی عنه بل طرف ته د عمر رضی الله تعالی عنه خبره ولی نه بل طرف ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ خبره ولی نه بل طرف ته د علی رضی الله تعالی عنہ خبره ولی نه بل طرف ته د محدثینو کې یو محدث قول ولی نه وینا ولی نه بل طرف ته په امامانو کې دنه د امام خبره ولی نه بل طرف ته استقام قبيله ولی نه بل طرف ته ستا مور او پلار ولی نه بل طرف ته ستا انا ولی نه بل طرف ته ستا عزت شرف شته د قاریږي چیرې ما په یو ځای باندې یو په یو مذهب کې دا ډېر وخت تیر کړی دی نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راغی سینه ورته کولاو کې او سر ورته خده کې بیا دغه د ویل کې تابعداري دا ور تابعداري نه ده چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی صحیح حدیث راغی سندن راغی او ته په هغه کې د نبی تعویلونه لټه د هغه جوابونه ګوري د هغه د بار لاري ګودري جوړه چیرې دا په طریقه باندې وسرت کما صحابه کرام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتیان مرګري شاګردان دي داغو تربیت په دې طریقه باندې شوی کله بچي او صحابي ته د حدیث علم نو خبر ورته راورسیده کله هغه خپل قول ولې نه واغنه بن پرې به خو په دنیا کې د هر یو انسان د هر یو سړي خبره هغه به تل لیکيږي او د هغه د بارا ترازو چې شه ده د هغه د بارا تل صدا هغه قران او حدیث دي په دنیا کې به د هر یو سړي خبره هغه ابو بکر د ک عمر د ک عثمان د ک علی د ک نور صحابه دي رضی الله تعالی عنهم اجمعین او هغه امامان دي هغه محدثین دي هغه د دین سونه او چته او لوی عظیم خلق ولی نه دي کله د هغه یو خبره هغه به تل لیکيږي پس باندې په قران او په سنت باندې قران او حدیث باندې به تل لیکيږي دا میزان ده دی برابرو په عزت او احترام سره واخله او کله چې د هغې نه خلافو د هغې سره برابر نو بیا هم په ادب سره په احترام سره قول را واخله ځکه چې مجتهد دی هغه چې اجتهاد وکړي که اجتهاد برابر و الله ولا دوه نیکۍ ورکوي دوه اجرونه ورکوي او که په اجتهاد کې دننه خطا شوی ته به خطا پسې منډې نه وایي هغه ولا په ادب احترام سره کېدا سیټه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابل کې بچا خبرې نه راخلی داغه د حدیث مقابل کې بچا خبرې نه راخلی دې ته ویل کېږي تابعداري بیا به د رب العالمین د خیسته جنت عظیم جنت د نعمتونو والا کور د خوشحالۍ کور د غمونو نه د پریشانو نه د بوډاوالي نه د بیمارو نه پاک او خیسته او عظیم محل او کور قصر داغي مستحق بیا ګرځيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خو لمانه چا زما تابعداري وکړه الله به جنت ته بوزي او چا انکار وکړو چا لا فرمانی وکړه دغه سره انکار کوونکې ده تابعداري نه مخ واړو دویم سبب الله رب العالمین د رحمت چې په مستحق ګرځيږي او الله رب العالمین په تا باندې رحم وکړي هغه صبر ده د صبر د خيسته صفت بزان کې د راوستل دا صبر د یو ناشنا خيسته صفت ده دا چې کله په وسړي کې د نراشي داغه نه غمه جوړږي غمه صبر دون یو خيسته صفت ده دا چې کله وسړي بزان کې د نراولي
نو هغه مزین کی خسته کی او داغه تمام مشکلات الله رب العالمین په دې سره بیا حل کړي. الله رب العالمین سورۃ البقره کې داغه ذکر کړي الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. کله چې دی مؤمنان ته مسلمانانو ته مصیبت ورسیږي او تکلیف ورته ورسیږي او دی وسوي انا لله وانا الیه راجعون. ګوره دا لفظ د انا لله وانا الیه راجعون دا ګوره دی پورې خاص نه ده چې خالی او سړی د مړي خبر واوري چې غم راغی پلانې سړی وفات شوی دی په مرګرو کې دوستانو کې په بیژنګلو کې په رشتہ دارانو کې یو خبر راشي پلانې سړی وفات شوی دی او دی وایي انا لله وانا الیه راجعون. نه هر یو مصیبت تکلیف چې باغې باندې ستاسو له درد او تکلیف ورسیږي تا در رسیږي هر د غم خبر وایي انا لله وانا الیه راجعون. الله رب العالمین دغه په بدله کې ډیر نعمتونه درکړي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای هغه وی کله چې ابو سلمہ وفات شو دا د ام سلمہ رضی الله عنها خاوند وی کله چې دا وفات شو زه ډیر زیاته خپوم ډیر غمجن وم ما بځان سره سوچ کوو چې دا ابو سلمہ نه بل خسړ او بل خاوند ما د سم ملاوي شي او د رحمت للعالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام د نکاح ول راغی. الغرض کله چې مؤمنانو ته یو تکلیف ورسیږي دی و انا لله و انا الیه راجعون. الله رب العالمین دغه خلکو تعریف کوي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه. دا خلق ده تعریف مستحق خلق ده چې الله رب العالمین په دوی باندې خپل رحم کوي. دا د رب العالمین د رحم مستحق خلق ده چې الله رب العالمین په دوی باندې خپل رحم وکړي. ګوره دا صفات بزان کرا ولا چې اوس د رحمت د رحم مستحق او حقدار وګرځيږي. صبر دې ته نه ویل کی عزتمندو چې یو سړی دې راپاسې واغه یو غم خبر ورلراغه او دې خپل زړه چې دې هغه تش کی چغې چوغار یو مخون مخوهل کپړېش لول نو حج ورته ویل کی د هر سره بزان باندې وکی او چې کله زړه ستړی شي زړه کینی او به بزله کې زور باندې نشي او داغه نور څه بیا دی وای چې زب صبر کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زل پلار باندې روانو یو بوډۍ زنانه وا چې قبر سره ناسته وا جړاګانی کولې پریادونه کول او نوحي کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړ ورته وی د صبر ترغیب ولا ور صبر کوا هغه د سید اثر راوچت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا غم دا تکلیف دا په ما باندې راغله پتا باندې نه راغله پتا باندې راغله ته ما دې نه ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امت یو عظیم مربی دی دا غزین روان ش چا ورته وی چې هلاک شه دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای الله رسول دا غزین او سره فکر را پیدا شو رال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بسی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسول بیا بنه کومه زمانہ غلطی و شما ونه پیجن دی بیا بنه کومه صبر وکومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایلی الصبر عند صدمه الاولى. صبر دې ته ویل کی کله تا ته د غم خبر را ورسیږي او ته په هغه وخت د صبر وکي. دې صبر نه ویل کی چې ته غم خبر در باندې را ورسېدو او د نوحید صفات په دې زنانو کې ډېری کړ ځکه داغي ذکر د زنانو سره خاص راغله ده. صبر دې نه کوو او د صبر صفت بتا کې نو ته په هر یو ګناه کې په هر جرم کې په هر ظلم کې د نه واقع کېږي. ان شاء الله الرحمن زندگی او داغي بیا روانه جمعه کې ذکر کو او اوس هغه اسباب بیانو اجمالی طور باندې موږ بیان لا غشپاله اسباب چې باغی بوجه باندې ته د رب العالمین د عظیم رحمت مستحق ګرځيږي. الله دې جنت داخل کی جهنم سختونه دې الله بچ کی د قیامت سخت در باندې الله آسانی کی د قبر د سختونه دې الله محفوظ کی. الله رب العالمین در باندې رحم وکي. اشپاله اسباب موږ بیان کړه او دغه تفصیل بیانو ان شاء الله الرحمن. کجون روانه جمعه کې دنه بیا د دې صبر تفصیل بیانو. الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو لا دغه اسباب پزان کې دنه دراوستلو توفیق راو چې دغه اسباب موږ پزان کې دنه راولو او دغه اسبابونه دغه اعمالونه دي الله رب العالمین موږ تاسو وساتي چې دغه په وجه باندې موږ د رب العالمین د رحمت نه لری کیږو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.